زه مرلې کور نیکه او 400 نو خو څوک په ښه ځای کې ونه کور اخلي نو په ښه ځای کې ډېر په کم قیمت باندې کور دی راځئ دا هم زه سالې کوم چونکې زه د خپلې ضلعې نه بار نه ورکوم که نه ګرانو کتونکو د 400 مردان د خلکو دپاره یو ډېره لویه منصوبه او د خوشحالۍ خبره چې هغه ګلان سیټي د ګلان سیټي په نوم باندې په دغه ملنګ آباد چې د 400 موټروې انټرچینج نه په 6 منټه فاصله کې یو ډېره لویه منصوبه په سوونو کناله مردان نه په لږه فاصله زما شاته ایوب انصاري کالوني چې چېرته 100 کوره جوړ شوي دي هغې ته چې څنګه ځې نو اخوا چې ځې نو دې خوا به راتاو شي دې اړخ ته ساډېرونه یا د کولاډېر چوک نه په ډېره لږه فاصله کې دغه یو ډېره لویه منصوبه ده او یقینا د 400 د خلکو دپاره خو ډېره زیاته د خوشحالۍ خبره ده ځکه چې یو قیمت ډېر مناسب دی بل هغه ټول سهولیات موجود دي کوم چې تاسو ته په لویو ټونونو کې یا په لویو بحر یا ټون به موږ ذکر وکړو یا به د بل ټون ذکر وکړو خو هغه تاسو ته په ګلان سیټي کې بالکل ملاویږي ګرانو کتونکو د ګلان سیټي خبره کیږي چې یو ډېر لوی میګا پراجیکټ دی د دې نه مخکې هغه شانتې ترقیاتي عمل په نظر نه راته مخکې خو هم تاسو د دې ویډیوګانې کتلې دي اوس تاسو زما شاته ګورئ چې یو ډېر لوی ګیټ باندې کار روان دی باقاعده ګلکاران مزدوران لګیا دي او ورسره چې کوم دی دا زما شاته چې کوم سړک وینئ نو دا 50 فوټه سړک چې دا ډېره لوی سړک دی چې دا په دې باندې ګیټ جوړیږي اوس دې سره به د ستاسو رابطه څنګه کیږي سړی سوچ کې لاړ شي چې یاره زه به دې کې ځان له پلاټ اخلم 15 مرلې اخلم 10 مرلې اخلم کنال اخلم نو JM91 یو باوري مارکیټینګ اداره ده او هغوی سره تاسو ایخ په نیغه په دغه نمبرو باندې رابطه کولی شئ په دې کې ځان له پلاټ اخیستی شئ واحد زه په دغه ګلان سیټي کې ورم چې دې کې د کمیونټي لپاره باقاعده پټرول پمپ دی دا ما تر اوسه په غټو ټونونو کې 400 کې داسې نور ډېر لوی منصوبې راغلي دي خو دا میګا پراجیکټ چې کوم ګلان سیټي ده په دې کې د مسجد مدرسه ورسره د پټرول پمپ چې ما څنګه ذکر وکړو پارک او دا تاسو وینئ چې 50 فوټه دغه سړک شنې ونې دا لا اوس هغه ابتدایي ترقیاتي عمل دی چې تاسو په مین باندې بیا چې تاسو وګورم نو غټې لارې یعنې 25 فوټ چې کوم دی تاله په کالونۍ کې لار اصل خبره د نکاسۍ ده او د نکاسۍ یعنې د اوبو د ویستو اکثره چې کوم دی په زیاتره ټولنو کې هغه د ټیمې نه پاس نه وي د هغې انوسي هغه شانتې دي د دې انوسي د دې هر څه چې کوم دی نو هغه ټیمې نه پاس دي نو غټه خبره په دې کې دغه ده چې د نکاسۍ ستاسو به د اوبو نه چې کوم دی نو یره نه وي باران وي 15 مرلې 7 مرلې 10 مرلې کنال JM91 سره چې تاسو رابطه کوئ نو هغوی تاسو ته دا مقام درکوي چې ډېر په اسان قسطونو یعنې 10,000 ماخانه خو دې سره بیا خو هم یو ډېر اهم افر په دغه ګلان سیټي کې دا دی چې ډاون پیمنټ ورکې او قبضه واخلې خو په اسان قسطونو یعنې 3 کاله کې چې کوم دی ته د خپل پلاټ مالک کېدی شي کوم چوک کې چې موږ ولاړ یو دا شاهین چوک دی دلته کې به شاهین لګېدلې وي کومه خبره چې کوو نو هغه به عملي کېږي خو ترقیاتي عمل باندې موږ خبره ترې کوو ونه ته وګوره جي زبردست ونې پکې کرلې شوي دي او ډېر زبردست فیملی پارک دی پکې شاته چې کوم دی نو هغه دي مزدوران لګیا دي او ورسره ډاکټر هم لګیا دي نو هغه شاته ځای چې کوم دی نو اخر شوي دي مخې ته ډېر مختصر ځای پکې پاتې دي غټې روډونه دي مین چوک ته رالي او بس دا بیا وګورئ جي دا غټ روډ او په دې غټ روډ باندې چې کوم دی نو دا باقاعده ترقیاتي عمل چې کوم دی هغه روان دي پریکټیکلي ورته ځکه ښیم خلک چې کوم دی په نقشو کې ښیي زه کله هم چېرته کې خبرې کوم نو زه ورته وایم وروره ما ته پریکټیکلي چې زما کتونکي هغه څیز وګوري چې هغه حقیقت باندې مبني وي دلته کې موږ داسې ټولونه کتلي چې په نقشو یې د دوبۍ جوړه کړې وي خو ګلان سیټي په حقیقت کې چې کوم دی نو تاسو ته یو ډېر زبردست ځای د بي بلاک پکې دومره زبردست صورتحال خو دلته کې تاسو د فیملی پارک ته تېرېږئ نو دې خوا ته تاسو وینئ باقاعده ډیولپمنټ کار روان دی دې وخت کې زما شاته مزدوران لګیا دي ونې بوټي دغه ابتدا ده او چې څومره دې کې کار کېږي نو نن چې تاله JM91 کوم ریټ درکوي نو بیا درې غوړي وروسته هغه ریټ نه درکوي نو دا خبره دا خاطر هم ځان سره جمع ساتئ او دا خبره هم ذهن کې وساتئ چې نننی بوکینګ
کې کافي فرق دی او د نن نه چې تاسو بیا شپس راځئ نو دې کې به چینجز ډېر زیات راغلي وي. نو JM91 په دغه نمبرو باندې رابطه وکړئ. عموماً پکې بوکینګ وکړئ، بوکینګ پکې ډېر شوي دي، لږ ورکې پاتې دي. زما تاسو ته دغه یو ښېګڼه وه چې یو ډېر زبردست لوک، زبردست سوسایټي، زبردست کالوني مې درته په ګوته کړه. JM91 په دغه نمبرو باندې رابطه وکړئ. الله هم پکې کور نصیب کړه.